الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم الله پوئیگی ما تحملو آغا چه حمل اخلی كل انسا هر قسم مادا وما تعيد الارحام آغا چه کمی رحمون وما تزداد او آغا چه سوا کئی وكل شيء عنده بمقدار الله سره د هر یو سیز اندازه ده عالم الغیب والشهادة الله پوئیگی په پټو پخکارو الکبیر هغه ډیر لوی ذات دی المتعال لوی شان والا دی سواء منکم الله ته برابر ده الله ته یو شانتی ده من اسر القول کسوک پټه خبرو کی ومن جهر به او کسوک کارو کی ومن هو مستخف باللیل او کسوک یو کار اکی د شپې وصارب بالنهار یا درس پرنا کی له معقبات من بین یدیه ومن خلفه د الله د طرفنا محافظ فرشتی دی زموار فرشتی دی دنا مخی او رستو یحفظونه من امر الله چه حفاظت کی د په حکم د الله سره ان الله بشک الله لا یغیر نبدلی ما احسان انعام بقوم پیو قوم حتی تر اغی پوری یغیرو چی بدل کی اغی ما شکر بے انفسهم پزان باندی وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا او کل چی اللہ پاک ارادو کی یو قوم تا دا تکلیف رسولو فلا مرد له اسو کی نشمنی کولی وما لهم من دونه من وال او نشتا ما سوا دا اللہ نا بچ کون کی اللہ پاکوی پیغمبر علیہ السلام دا انسان دا پارا یوا کامل خبره او یو مستقل د عقیدی خبره چې دا غي پیغمبر علیه السلام هغه د ټولو نمخ کی تربیت کړو د صحابه او چې هغه موږ ته په مکی آیاتو کې ملاویږي چې هغه د الله وحدانیت ته او دا زمونږ ایمان او یقین او زمونږ تحقیق دی چې ایک تہائی قرآن مکی دی د قرآن 3 حصے دا مکی دی او د پیغمبر علیه السلام د زندګۍ د ټولو نه لویه حصہ چې 14 کاله ده د 40 نه والی تر 53 ساله پورې په مکه کې تیره شوې ده او صورت مکی د هغې نښه همداره چې پای کې به د الله د وحدانیت خبري ځکه چې هغه داسې زمانه وه د پیغمبر علیه السلام ته چې کله رسالت ملو شو د مکی زندګۍ کې چې هغه د کاڼو د لوټو او د اونو بوټو دور و چې هغه به هغې د الله سره برابرولي دغه وجه وه چې هغې پیغمبر علیه السلام لرالو نه هغه دوره جاهل مطلق خلک و چې په هغې کې زید بن قیس غونته کې قسم و چې هغه به هغې ډېر عقلمند ګڼو چې هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا تپوس وکړو چې زمونږ لات منات عزا او حبل دا خدایان دا د سرو زرو سپینو زرو د هیرې جواهرات نه جوړ دي د دې شمولیت پکې شته یعنی د دې ول چاله اوبه ورکړي شوي دي د چا به کیسه حصه ده نو ته موږ در خپل خدای تعارف وکړه او تعریف وکړه چې ستا خدای د څه نه جوړ دی یعنی د هغې دغه ذهنونو د یو سړي چې څه ذهني خو د هغې متعلق هغه شانتې سوال به کوي الله پاک پیغمبر علیه السلام ته وی حضور دی ته وایا سوره اخلاص نازل شو قل چې وایا چاته وایا دغه کسانو ته وای دی جاهلانو ته وایا الله احد الله یکتا دی الله یکتا دی د الله پاک سره څوک برابرۍ کوونکی نشته الله الصمد بے نیاز لري دا تاسو چې کوم څیزونه زوتوي دا ستاسو ضرورتونه دي دا سره سپین او هیرې جواهرات دا ستاسو ضرورتونه دي الله ذات د دې نه مبرا دی لم یلد نه چا پیدا دی ولم یولد نه څوک پیدا دی ځکه چې که د چا نه پیدا یي که څوک دې نه پیدا یي دا د محتاجۍ او دا د مجبورۍ علامت دی چې د در خپل نام و نشان د پاتې کېدو ضرورت دی الله در دې ضرورت نشته ولم یکن له کفوا احد کفی نشته مونږ وایو دا پلان کې چې کده فار ایگزامپل مونږ وایو
د مثال په تور باندې د الله مثال نشته. نو په هغې کې یو و د هغه نوم زید بن قیس، دا پکې هوښیار سړی و. هغه پکې وی زما عقل یې نه مني. دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې راغلی و د دې عقیدې دپاره راغلی چې انسان د خپل عقل نه دا اعتماد پاسي د انسان عقل په څه کې دی. الله وی ولا یحیطون بعلمه الا بما شاء. انسان سره څومره پوهه ده، څومره عمل دی، د څومره عقل دی، څومره چې زما خوښه شي. الله وی دومره پوهه ولرکوم څومره چې زما خوښه شي. یعنې زه ورته د خپلې پوهې نه څه پوهه ورکوم، نو د عقل به د الله ذات ته څنګه رسي. بل انسان چې یو څیز جوړوي نو ډایګرام ورسره رالیږي، بلکې هغې به ولیږي ایکسپایري ډیټ، بای په دې باندې به دې ایکسپایر کېږي، هغه هم په حقه تاریخ ایکسپایر شي. دا باقي د انسان خپل قسمت یې چې وچلېږي. نو بیا هغه ذات چې هغه دا ټول خلقت کړی دی، هغه د دې انسان دپاره رالیږلي دي چې د انسان په دې دا نظام به د په دې طریقو چلېږي او دومره د ده طاقت شته نورې نشته. او بیا هم دی وایي زما عقل یې نه علي. نو ستا عقل خو ډېر معمولي څیز دی. دا زید بن قیس ویلي، دا کم خلک چې دا وایي چې زما عقل دا خبره نه علي، دا زید بن قیس ویلي. وی دا زه څنګه ومنم چې ته وایې یو ذات داسې شته چې کائنات ټینګ کړي، هغه د ښې او د بدې فیصلې کوي، د هغه په لاره کې رکاوټ نشته او د هغه د جسم نه، دا زما عقل نه علي. او کوي نو په ما باندې د تندر راخلاص کړي. بس شپې له دا چلو شو چې ګلی باران او سیلی راغې او هم په هغه باندې تندر راخلاص شو. پکې هغه چې کومو کسانو هغه سره ملګري خو هغوی دا خبره نه وکړئ، هغوی بچ شو په هغه باندې تندر راخلاص شو. الله وی ځکه نه اوس یې عقل مني که نه مني. هم په دې کې مخکې را روان دی، هغه آیات موږ ته مخکې را روان دی چې الله پاک د هغه په باره کې را لېږلی دی. الله وایي ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء. الله پاک تندر لیږي او هغه چاته یې رسي چاته چې خوښه شي. ولې وهم یجادلون فی الله، ځکه چې د الله په ذات کې جګړه کوي. د دې نه مقصد دقه زید بن قیس دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو داسې دور کې راغلی چې هغه دومره جاهلان و، هغوی به وي زمونږ عقل یې نه مني. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغوی عقیده د الله په ذات باندې جوړه کړه چې ستا عقل څه څیز نه دی، د الله پاک ذات ارسه دی. دې حد ته رسول دومره زیات محنت یې پې وکړو چې کله حکم راغی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې، چې کله په سوره حجرات کې الله وی چې دی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورټاکاو د پردې نه بار او وی به یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا، یا محمد روزه. چې مونږ چغه وهو هلکه روزه روزه، دا خو مونږ خپل چې کوم دی نو همزولو ته وایو. او دا و چغې دا د جاهلانو هغه چغې دي، دا چې مونږ وایو و، هغوی به وي و د محمد صلی الله علیه وسلم په ځای باندې به وي و ودرېږه. الله وی نه نه نه، هغه پیغمبر دی، د هغه د مخه ستاسو هدایت نصیب کېږي. هغه ته به په پست اواز په رو اواز باندې خبره کوي. نو ابوبکر صدیق به دومره په رو باندې خبرې کولې صرف شونډې به یې رپېدې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به له غوږ خواته کړ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغه خبره نه اورېده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نه ابوبکر د الله پاک حکم کې پریشانی او تکلیف نشته انسانیت ته. الله وی چې ستا اواز زما د اواز نه اوچت نشي. یعنی د جاهل به دا طریقې چې به چغه وي، نو چې چغه نه وي نو دا اصول چې کوم دی نو مفتي شفیع صاحب وایي دا اصول د انسانیت دپاره شو چې هر یو کشر به د خپل مشر په مخ کې اواز نه اوچتوي، زوی به د پلار او د مور په مخ کې اواز نه اوچتوي چې باندې چغه وباسي. مونږ په نن سبا چغې وباسو که نه؟ دا برکت ولې اوچت شوی دی؟ مونږ په مور پلار چغې وباسو، مونږ په وروڼو چغې وباسو، مونږ په خپلو مشرانو چغې وباسو، په مونږ کې تمیز ختم شوی دی. الله وی دا پست اواز چې دی دا د انسان د تهذیب یافته کېدو نښه ده چې دا به اخلاقه انسان دی، د ښکلی کردار دی. نو دی به مشر سره که هغه مشر خپلې که پردي، دی به مشر سره په رو خبره کوي، دی به په هغه باندې چغې نه وباسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حالات دې حد ته راوسته چې هغوی به وایي زما عقل یې نه مني، د الله ذات نعوذ بالله زما عقل نه مني چې د هغه جسم نشته. او دې حد ته راغله چې بیا به هم اکه خلک وو، دا صحابه څوک وو؟ اکه خلک وو چې هغوی به بیا خبر صرف شونډې به یې رپېدې، بیا هسې نه زما ټول عبادت زما ټول ثوابونه هغه ضایع شي. الله پاک وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا
د کمی خبرې تفصیلو د دې خبرې چې دا انسان ته په دې باندې پوهېږه چې دا انسان دا کائنات دا ځان له ایسم نه دي. الله یعلم، الله عالم دی. ما تحمل کل انثى، په هغه څیز باندې چې بار کوي هره ماده، یوازې انسان نه، هره ماده، کاغه هر یو څیز، کاغه انسانان او کاغه حشراتي، الله ته هغې پته. وما تعید الارحام وما تزداد، هغه چې کمی او هغه چې سیوا کوي. په دې کې مفسرین دوه ترجمې کوي، خاص کر امام رازی صاحب او امام نصفی صاحب تفسیر مدارک او تفسیر کبیر کې. یو خو عامه معنی چې مونږ کوو چې کمی، یعنی مقصد دا چې د کمی مودي چې ځنې حمل 2 میاشتې پس پریوزي، ځنې میاشت 5 میاشتې حمل پریوزي، ځنې 9 میاشتو ته ورسي. او هغې وایي چې دویمه معنی ولا دا کوي چې لږ ماشوماني، یو ماشومي، 2 ماشومي. وما تزداد، هغه چې سیوا کوي بعضې حمل هغه چې کوم دی نو ورسېږي 15 میاشتو تر 2 کالو پورې. ضحاک صاحب چې کله وی پیدا شو نو هغه ته ضحاک ځکه وایي، ضحاک د ضحک نه دی، ضحک ویلی شي مسکي کېدو ته. هغه به کېده هغه خندل، مخامخ 2 غاښونه شي چې کله پیدا شي د مور د خېټې نو مخامخ 2 غاښونه وو، نه به خندل، نه هغه په ضحاک باندې مشهور شي. نو په دې وجه باندې هغې وایي د دې نه مقصد دا دی چې رحم یې سیوا کي، هغه مدام هغه د الله پاک په معلوماتو کې دا الله پاک ته پته را چې هغه حمل هغه د 12 میاشتې شي، د 15 تر 2 کالو پورې شي. او دویمه ترجمه هغې کوي چې ماشومان سیوا شي، 2 شي، 3 شي، 4 شي، 5 شي، 6 شي یا سیوا شي، دا د الله پاک کار دی، الله ته پته وي. وکل شیء عنده بمقدار، الله پاک وایي انسان ستا دپاره او حادثه را ما په اندازه کړي دي. دا څه چې دي، دا څه چې ته وینې، ستا دا ساګانې هم چې دي، ستا د زړه دا حرکت هم چې دی، د دې پاڼو دا رپېدل هم چې دي، دا ما لیکلي دي چې دومره به کوي، د هغې نه سیوا نه کېږي. عالم الغیب والشهادة، هغه پوهېږي په غیب او په ښکارو باندې. الکبیر المتعال، هغه لوی شان والا دی او ډېر لوی ذات دی، د هغه مقابل څوک نشته. او د هغې صفت څه دی؟ سواء منکم، د هغې اندازه ته دې نه ولګوه، برابر دي د هغه ذات دپاره. من اسر القول ومن جهر به، که څوک پټې خبرې کوي د مشورې او که څوک یې ښکاره کوي. د هغې راوستونکي، د هغې کوونکي، د هغې طاقت او توفیق ورکوونکي الله دی. نو هغه د پټ او ښکاره یو ده. ومن هو مستخف باللیل، او څوک چې ګناه یا نیکي کوي د شپې، او صارب بالنهار، یا یې ښکاره په رڼا کې کوي، که ګناه کوي او که نیکي کوي، د دې الله نه پټېږي. هغه صرف د خپل حیا او عزت دی، او هغه صرف د خپل کردار او اخلاق دي چې دی پکې تیاره او رڼا کوي. الله ته تیاره او رڼا یو دی. نو انسان چې داسې یو ذات دی نو هغه ته به ستا عقل څنګه ورسي او د هغه نه به ته انکار کوې څنګه؟ بل له معقبات من بین یدیه ومن خلفه، د هغه د طرف نه ذمواري فرشتي دي، مخکې او وروستو. دوی یاد یې نه کړئ، مخکې وروستو یاد یې کړئ، ښي طرف ته ګس طرف ته یاد یې نه کړئ، ولې هغه د مخکې نشته. کرامن کاتبین د مخکې نه موجود دي، 4 فرشتي دي ټوټل. خو الله پاک دلته کې چونکې په ښې اوږه په ګسه اوږه باندې فرشته شته، هغه موږ پېژنو، په دې وجه الله مخکې وروستو ذکر کړی چې مخکې وروستو هم ګورې شته. او د هغوی کار څه دی؟ یحفظونه من امر الله، د انسان حفاظت کوي د الله په حکم سره. د څه نه حفاظت کوي؟ دی بیلنس ساتي، لکه څنګه چې مقناطیس یو شیز ته ولګې او هغه د هر طرف نه هغه څیز ته ولګوي، یو خو د بیلنس ساتي، بل چې تر څو الله ته نه منظوره تر هغې پورې د ده د هر قسمه مضر څیز نه حفاظت کوي. یو تقدیري فیصله چې هغه وشي، هغه د الله وي زما د حکم مطابق کوي، نو د الله د حکم مطابق دی نه لرې شي، نو ده ته هغه مسله پیښه شي. د ده د اکسیډنټ نه حفاظت کوي، د ده د پیریانو نه حفاظت کوي، د ده د موزرات او حشراتو نه حفاظت کوي، هر وخت د سره موجود دي. خو الله پاک وایي کوم وخت کې حفاظت پرېږدي؟ کله چې دی ګناه کوي. نو حدیث مبارکه دی کله چې دا انسان ګناه کوي نو دا فرشتې د هغې د بدبویۍ د لاسه وتښتي، ځکه چې ګناه چې دی کوي د هغې نه خراب بوی ځي، نو دا فرشتې د نه وتښتي، دته مصیبت او تکلیف پیښ شي. ان الله، بشک الله چې دی، لا یغیرو، هغه تغییر نه راولي، هغه نه بدلی، ما هغه خپل احسانات، انعامات او په انسان باندې کړي رحمتونه،
حتی یغیر ما بانفسهم تر څو چې دی په خپل ځان کې تبدیلی نه راولي، تر څو چې د ناشکري نه کړي الله پاک د نه احسان نه لري. خو چې کله دی د الله د حکم نافرمانی وکړي دا ناشکري د انعام چې الله پاک به د خپل نعمتونه کوي او دی د الله خلاف لګیا شو نه الله وی زه حالت بدل کړم او حالت بدلیدل سي د په عقیده کې فرق راشي، د په نظریه کې فرق راشي، د په صحت کې فرق راشي، تر دې چې د په ایمان کې فرق راشي. الله وی دا تبدیلی ز هغه وخت راولم کله چې د زمانہ شکر وکړي، کله انا شکر سره نافرمانی ده. واذا اراد الله بقوم سوءا کله چې الله اراده وکړي او قوم ته د تکلیف رسولو، د سزا ورکولو، د عذاب ورکولو، فلا مرد له، هیڅوک نشته چې الله ته رکاوټ جوړ شي. الله چې څه غواړي څنګه طریقه باندې غواړي، خو دا د الله پاک خپل رحمت دی چې د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله پاک وی زما رحمت زما په زحمت باندې غالب دی، زما جزا زما په سزا باندې غالب ده، زما رحمت مخکې را رسی چې انسان ته نه فایده وری، خو چې دې حد ته ورسي بیا ورته سزا ورکوم. وما لهم من دونه من وال، حالانکه ما سوا د الله نه هیڅوک بچ کوونکی نشته دی. انسان چې الله غواړي دله یو سزا ورکول غواړي، دله عذاب ورکول غواړي، په د تکلیف راوستل غواړي، نو څوک دې بچ کولی نشي. خدا د الله پاک خپل په دې انسان باندې هغه د اویاو میندو نه هغه سیوا مینه ده چې الله پاک وی دی کمزور دی او کمزوري ده زورور همیشه لپاره مهلت کوي. زه وی دی خپل منډه وي اخر بس تومان شي، خو چې تومان نه شي بس وی دا سړی زوی نه دی بیا ولا پستا غي نه سزا ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم الله پاک پویا دی ما تحمل كل انثى اغه چې حمل اهلی هر قسم ماده، وما تعيد الارحام اغه چې کمی رحمونه، وما تزداد او چې سیوا کوي، وكل شيء عنده بمقدار هر یو سیز الله په اندازه کړی دی. عالم الغیب والشهادة الله پویږي په پټو په ښکار او الکبیر المتعال لوی ذات لوی شان والا دی. سواء منکم د الله د پاره برابر خبره ده، من اسر القول کسوک پټه خبرې کوي، ومن جهر به او ښکارې کوي، ومن هو مستخف بالليل کسوک ګناه او نیکی کوي د شپې، او صارب بالنهار یا پرانا کی کوي د ورځې. له معقبات من بین یدیه د الله تر طرف نه ذمہواری فرشتي دي د دنه مخکې ورستو، من خلفه ورستو يحفظونه من امر الله چې د حفاظت کوي د موزراتونه د الله په حکم سره. ان الله بشک الله لا یغیر نه بدلی ما بل انعامات بقوم د یو قوم نه حتی یغیروا تر دې چې هغوی بدل کی ما شکر بانفسهم په ځان باندې. واذا اراد الله بقوم سوءا کله چې الله پاک اراده وکړي او قوم ته د عذاب فلا مرد له هیڅوک ورته رکاوټ نشي جوړېدی. وما لهم نشتري من دونه ما سوا د الله نه من وال څوک بچو ولا څوک بچ کوونکی. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما